نوم مې بخت الله خان، پلار نوم مې دی ښایسته رحمان. او بیا راغلم د نواب صاحب کلی د عبید خان، کوم ځای راغلي؟ د دیر د وشیرۍ درې نه جي د غریبۍ د لاسه راغلي یو. بس دغلته یو د عبید خان سره یو، او بیا جیب ګایا مې کوله، او د ګایا سره داسې چې مې وکتل نو یو درې کسان راروان وو، تبرونه ورسره وو. زه د هغو نه ویرېدم، زه ترې وتښتېدم کور ته. ما پرې خلک مې را خبر کړو، هغو ته بیا دغه وکړو ادم خان او دغه نه مې ادم خان لیدلی وروره، نه مې دغه سړي خور لیدلی، خو دغه د یېرې نه بیا کور تښتېدلم، خلک مې پرې را خبر کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افواه مخه خو څوک بندولی نشي، خو چې یو خبره تر یو کس پورې ورسي نو بس د الله فضل دی. موږ پښتانه خو اوزګار ناست یو، بیا هغې خبرې لا به هوا ورکو، او په هغې د وجې علاقه کې خو په حراس پیدا شي. دغه کس دی کوم چې یېرېدلی و، چا وی لاس یې ترې خوړلی دی، چا وی سر یې ترې خوړلی دی، چا وی حمله یې پرې کړی، چکونه یې پرې لګولي دي. د ده بخت الله خان نوم دی، د پلار نوم یې ښایسته رحمان دی، د وشیری دیر دی، دلته راغلی دی. د نواب صاحب کلي د عابد خان په کوټه کې دی. دی وی ما په ګنو کې ګیا کوله. دا ظاهره خبره ده چې په مني کې یو سړی کې لکه یا ګیا کوي یا یوازې لګیایي شکار کې، او ناڅاپه پکې پته شم څوک راشي، دی ویریږي چې یاره خدای پاکه دا څوک راغی، ما پسې خو نه دی راغلی. اوس په پوله باندې کسان روان دي، یا ملیزي دي یا دیرواله دي، یا هر څوک دي، خو تبرونه ورسره یا ونو راتله. ده چې لیدلی دی غریب یېرېدلی تښتېدلی دی، ځکه چې دی وی کلي کې زمونږ خیبه دې شته، دی ته تښتېدلی دی. هلته کسان ورته وایي څه چل دی، چې دغه شان کسان دي تبرونه ورسره. بس الله دې دغه خلکو سره ښه وکړي. هغې راغله چاپېره وکتل، څه ونه موندل. د ګپ نه پکې یو کس نیم داسې ویلي دي چې یاره دا خو پکې ادمخور و، دا پکې چې سړیخور و. دا خبرې چې دی کې بله ورځ خدای شته چې ما میډیا ته هم ووایي چې یاره دا خبره ګپ ته، خو بیا پکې دلته یو کس نیم وایي چې نه دا خو داسې چل دی او دا داسې چل دی، او هغه سړی دا سړی په خپله دا دی تاسو واورېد او ناسم دی. نه ادمخور شته او نه سړیخور شته. او د پښتو په ملک کې د الله په فضل د پښتون سړي نه څوک دغه شان نشي تللی. دا زموږ د پښتو ملک ته هر سړی ځان سره اصله دغه ساتي، د ناشنا سړي د تپوس هم کولی شي. ادمخور نه، د توبه خدای توبه کړه، د دې نه پاس هم څه شی راشي، خو د پښتو په ملک کې کامیابېدی نه شي. او که ادمخور سړیخور تر اوسه پورې هغې نار ولي دي، ګزاره پسې کې څوک یې خوړلي دي، هسې افواګانې دي. خلک چرې څوک وایي د شپې کسان دي، څوک وایي پلانکي کره غونډه لاړه، څوک وایي دا صرف د خلکو هغه بني منایي خبرې دي. هېڅ حقیقت په دې کې نشته، دا ټول ګپ دی، هېڅ حقیقت نشته. که حقیقت وي دا د مخامخ را سره ناست دی، کني که یقین ونه کېږي دغه دی ناست دی، یوازې ته تپوس وکړئ. میډیا والا زه دا خبره په افسوس سره کوم چې لکه که چېرې په اخبار کې راغلي دي، د یو شي ما ته خو ثبوت کړي که نه، چې یو میډیا په اخبار کې رال په ټوله دنیا دا خبره وچلېده، په ثبوت به یو خبره کوي چې د یو شي ثبوت دی، د دې ذموار به څوک وي؟ دا لکه چې لکه په سرډېرو کې په خانمهي کې یا په تنګي کې دا افواګانې دي. تر اوسه پورې څه رپورټ نشته، څوک تصدیق والا نشته چې کوم سړی یېرېدلی دا دی ما سره ناست دی. اخبار والا دا بیان د کوم ځای نه ورکړی دی، د چا په توري ورکړی دی، نه دی بیا خپل تصدیق وکړي چې یاره دا ما څه ویلي دي. حالانکې دا نه دي په کار، میډیا والا یو خبر ځای ته رسول په کار دی او بیا والا کول په کار.